علماء یو واقعه لیکلې ده وایي هیڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی. هلکانو تاسو ما ته لږ متوجه شه، دا خبرې مې در باندې بوج کېږي خو به نه ما ته لږ متوجه شه. هلکانو تاسو ته وامه د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي. د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي چې مړه زه خو مور او پلار له 50,000 روپۍ میاشت ورکوم نور څه وکړمه. د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي. علماء یو واقعه لیکلې ده و یو ښځه وه د هغې یو زوی و هغه ته یې کونتون وکړو. چې کونتون یې ورته وکړو رالوی شو نو واده یې ورله وکړو. چې واده یې وکړو نو د هلک خپلې ښځې ته په اوله شپه باندې وی ګوره زما د مور ما ته ټول ژوند وقف کړی او ما ته یې کونتون وکړو. دې ما سره ډېرې سختې تېرې کړي دي، په ما باندې د دې مور ډېر لوی حق دی، د دې به ګورې خیال ساتي. هغې ورته وی ټیک ته خو زه هم دا نیکعمله زوی دا څه شی و په نن زمانه کې چې یو زوی خپلې ښځې ته وایي زما د مور او پلار خیال ساته نو دا نیکعمله دی که نه دی؟ دا نیکعمله او ښځې ته وایي زما د مور او پلار زما د مور به خیال ساتي، په ما ډېر حق دی. هغې وی ټیک ته وخت تېرېدو د ښځې به د دغې ډېره ښکلې خبره وکړه، داسې به وکړو چې حساب کتاب به وکړو، بس ماله زما حق راکړه، بس ته هم زما نه وزګار یې، ښځه دې هم رانه وزګاره ده، بس خبره به خلاصه شي. بچي ورته وی ټیک ده. ښځه ورته وی څه دې وکړو؟ وی بس د مور سره مې خبره وکړه. وی د کلي نه به حساب شروع کوو. مور یې ورته وی نن شپه به حساب شروع کوو. چې شپه شوله د ژمي یخې شپې دي او دی په دې کټ کې څملاست او ځان ته یې دا بړستن توده کړه. چې ښه بړستن یې توده کړه که نه نو دا مور یې بار غولي ته راووته، په غولي کې یو ډرم د اوبو ډک پروت یخې اوبه پکې وې. د هغې نه یې لوټه ډکه کړه، د بچي نه یې بړستن اوچت کړه، سیټ ته ورته اوبه واړولې. بچی نیغ په کټ کې کېناست. مور یې دا څه کوې؟ د یخ ته وګوره او تا پکې ما ته په کټ کې یخې اوبه واړولې. مور یې ورته وی بچیا شور به نه کوئ، اواز به را باندې نه اوچتئ، بدې ردې به راته نه وایي، تا راته ویلي چې حساب کتاب کو، تا راته ویلي چې څه کو حساب کتاب کو. بچي وی ټیک ته صحیح ده، دغې طرف نه دې طرف ته به سملم که راغلون طرف یې پرېښود چې بل طرف ته سملاست. چې سملاستو او د ځان ته ښه دا کټ تود کو. لږ ټایم بعد دا مور لاړه بیا یې په ډرم کې لوټه ډکه کړه، نو چې راغلم دې بل طرف ته ورته واړوله. چې واړوله دی به کټ کې کېناستو. وی مورې دا حساب کتاب دی، دا انصاف دی، یو طرف ته راته لون کو، زه بل طرف ته شوم، زه خیر دی دلته به سملم، اوس دلته دې راته مو به واړولې، نو دا در کوم حساب کتاب دی، دا څه انصاف دی؟ مور ورته وی بچې غوږ شه غوږ شه، د ژمي یخې شپې به وي، ته به زما سره ښي طرف ته ملاس وي، نو تا به ما ته په کټ کې میچازې وکړې. نو چې ما ته به دې میچازې وکړي ما به د ښي طرف نه راواغستې، چپ طرف ته مې به راواړولې، په هغه وچ ځای کې به سملاسته او زه به هغې لوند ځای ته شوم، هغه لوند ځای به ما په خپله ملا د لاندې راوست. بچې چې لږ ټایم به تېر نه و تا به راته هغې بل طرف ته مې میچازې وکړې، دا به دې راته هم لوند کو، نو ما به د هغې طرف نه اوچت کړي، هغه بل طرف په ما په خپلې ملا باندې وچ کړی و، نو ما به ته په هغې ځای کې سملولې او کوم چې تازه به دې راته لوند کړی و په هغې کې به زه سملاستم. بچیا د ژمې شپه به تېره شوله، ته مې لوند ځای له نه ورکولې، ساره پورې به زه په لوند کټ کې ملاسته ومه. بچیه چې نن شپه دې په دې لمده طلایې کې تېره کړه، په دې لمده بستره کې دې تېره کړه، ما نه به صرف د یوې شپې حساب راکړي، د یوې شپې به څه راکړي؟ بچی ورته په ژړا شوې مورې معاف کړه، دا حساب کتاب تا سره نه کېږي، ما معاف کړه. هلکانو تاسو ته مسلې تاسو ځان نیغ نیغ کړئ چې د مور سره حساب کومه، د مور سره ګوره حساب نه کېږي، د پلار سره حساب نه کېږي. دی وایي زه خو ورله پیسې ورکوم، زه خو پلار له 50,000 روپۍ ورکوم، زه هم ظالمه ته هم د پلار سره حساب کوي چې زه خو تا له 50,000 در کوم. پلار ته دې ووایه وایه پلاره زما جیب ته لاس کوه او چې څومره دې پکار دي دومره ترې وباسه، او چې کله پلار ستا جیب ته لاس کو که نه او پیسې تی په خپله راواخستې او ستا نه یې تپوس ونه کو، بره اسمان ته مخ کوه الله ستا لاک لاک شکر دی چې پلار مې زما د جیبه بې تپوسه پیسې اخلي، د الله شکر ادا که. الله علما لیکلي وي هېڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی سوا د یو بچي نه. کم بچی
هغه بچي چې د فرض منځ وکي کنه او د راوګرځي او د لاس اوچت کی وی رب ارحمهما کما ربیانی صغیره رب ارحمهما کما ربیانی صغیره دا وظیفه چې کم بچي د هر فرض منځ نه وروسته 3 پیری کوي ګویا چې دی بچي د مور او پلار حق ادا کوي معنی دادا الله زما په مور او پلار باندې رحم وکړ داسې چې څنګه پړوکوالي زما تربيت کړي الله زما په مور او پلار داسې خپش څنګه چې پړوکوالي په ما باندې خپش وي دي د هر فرض منځنه ورسره دا وظیفه کوي کوم وظیفه رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا دا وظیفه به کله کوي د فرض منځ دا چې مونږ خو ورته خودلې کنه چې مونږ کوي چې هغه مونږ نه کوي هغه الله نه مونږ نستا پسې به کوم طرف دا وظیفه وکړي نو خپل بچی دی علماء تکینه وای چې مونږ ورته وخی قران ورته وخی احادیث ورته وخی ما ته بل ورځ یو لک ټلیفون کو ټولې خبرې درته د سن شم کولې چې ما ته کم ټلیفون نه کیږي هغه نشم ولې ما ته حیا راځي خو یو لک راته ټلیفون کو په جړا شو مولانا سے مې هم زه مجبور په دې باندې چې زه خودکشي وکم ځان وجنم مالک وجه صدا ولي مولانا سیبو زه چې په موبایل کې ویډیوګانې وګورم او بیا د مور سره کینم نو زه د مور هغه اندامونو ته ګورم قسم په الله کو دروغ درته وایم زه د مور هغه اندامونو ته ګورم او ما ته خواهش روچتېږي زه څه وکم مولانا سیب زه د خور سره کینم زه د خور هغه اندامونو ته ګورم او مولانا صاحب د خطرې خبره ده چې اوده شمه نو کله په خوب کې د مور سره نعوذ بالله بدکاری کوم او کله د خور سره بدکاری کوم دا ولې دا د ویخي هغه تلوسې دي بیا په خوب کې راځي راشي علماء پاسې د دې پلیتۍ جنگ شروع کوي د دې خلاف ستا د بچی سره موبایل دی موبایل او دی یوازې په کمره کې ناست دی او دته یو جنۍ مخې ته راله هغه ورته خپل اندام جدا جدا ښیي دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د مور هم ده دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د په کور کې د خپله خور هم ده چې هغې ورته د خپل اندامونه وښودل ده چې په دې مور باندې نظر لګي د هغې سره هم دغه اندامونه دي کم طرف ته رواني وجاړو زما معاشره کم طرف ته روانه ده صبر سره کېږي الله دا بچي د خدای دپاره علماو ته ورکړئ دا علماو ته ورکړئ دا موبایل د کشرانو بچو له مه ورکوئ تباه کېږي درنه تا ته په کور کې اظهار نشي کولی الله دې زموږ د معاشرې نه د بېحیایي ختمه کړي الله دې زما د معاشرې نه بېحیایي ختمه کړي او الله دا کوم خلک چې د پښتو په معاشره کې او د مسلمانانو په معاشره کې بېحیایي خورئ الله خونه ورته وکړي او که خونه په قسمت کې نه الله مخ د ځمکه تې وزګار کړي الله مخ د ځمکه تې وزګار کړي کوم طرف ته روان یو کومې معاشره کې اوسېږو مونږ وایو په مونږ باران نه کېږي دا بچي علماو ته حواله کړئ د دې بچو درله صحیح تربیت وکړي د دې بچو درله صحیح تربیت وکړي بله خبره مې پکې مولانا صاحب اورېدلې ده دا راته بله ورځ یو میډیا والی وي مولانا صاحب په دې موبایل کې یو گیم دی په موبایل کې یو گیم دی په هغې باندې خلک څوک پې پیسې ګټي او څوک پې بایلي ما ته پته نشته داسې ده که نه په دې موبایلو کې یو گیم دی په هغې باندې پیسې ورکوي داسې معاشره کې یو چې اوس په موبایلو کې جواري شروع شوه دا جواری ده دا حرام ده په موبایل کې گیم کول په هغې باندې پیسې ګټل یا بایلل حرام دي جواری ده جواری ده دا خبر یاد وساتئ خپلو بچو له موبایل یې مه ورکوئ تاسو ته پته نشته چې دا په کومه ګندګۍ کې اخته دي دا په کومه ګندګۍ کې اخته دي الله بچی علماء ته ورکړئ چې مور ورته مور وښیي او پلار ورته پلار وښیي او د دې